ګرانو ملګرو په سنټرل جیل پېښور کې نن بیا یو حوالاتي اچانک مړ شوی دی. دې حوالې سره د پولیس وینا دا ده چې په 18 اپریل باندې پیشتخرې تاڼې په حدود کې یو پولیس مقابله شوې وه او په دې پولیس مقابلې کې هغې جواد نومې هلک په زخمي حالت کې نیولی و چې د ده اوسېدونکی دی د ګجرآباد پندو روډ. پولیس وایي چې جواد په زخمي حالت کې نیولی او دا دې ته د رهزنۍ په کیس کې مطلوب و. دې بیا هغه قانوني کاروایانې پولیس وایي چې موږ پوره کړې وایي دی میډیکل وشو نو د هغې نه پس دی وایي چې دی موږ جیل کې داخل کړی او جیل کې دا بیګا چې کوم دی او داسې اچانک مړ شوی دی. د مور وینا دا ده چې د مور وایي چې زه پرون د جواد سره ملاو شوی یم، وایي ټیک ټاک او وایي پته نه لګي چې دا ولې څه په څه وجې نه په جیل کې مړ شوی دی. دې حوالې سره چې موږ پولیسو نه تپوس وکړو نو پولیس وایي چې هغې د جیل انتظامیې سره خبرې شوي دي او د جیل انتظامیې پولیس ته ویلي دي چې یاره دته هارټ اټیک شوی و. تاسو ته به یاد وي په تیرو تقریبا 3-4-5 میاشتو کې په جیل کې 4 کسان داسې مړه شو او 4 واړه د جیل انتظامیه وینا دا ده چې دا په هارټ اټیک باندې مړ شوي دي. یو هغه ملزم چې یکتو تاڼې نیولې په جیل کې جمع کړی هغه هلته مړ شوی و، بل د ورسکروډ یو کس مړ شوی و، یو دغسې بل د لزاکروډ یو کس هم په جیل کې مړ شوی و. 4 کسان دې نه پهله مړه شوي دي. هر کیس کې د جیل وینا دا د جیل انتظامیه وینا دا وي چې یاره دا په هارټ اټیک مړ شوی و. لکه په جیل کې په بل هېڅ باندې عجیبه شانتې خبره ده چې بل هېڅ کیس کې یا په بل هېڅ وجه باندې څوک نه مړ کېږي، بس صرف په هارټ اټیک مړ کېږي. یو ملزم د 100 کنو تاڼې هغه چې د قتل په کیس کې و نو بیا جیل ته تللی و نو هلته بیا هغه پولیس د جیل انتظامیه ویل چې هارټ اټیک نه مړ شوی و. الله دې وکړي چې په جیل کې د هارټ اټیک والا مړي چې کوم دي دا لږ کم شي.